قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانانو ما مخکې معرض کړو چې اوس ورځې ډېرې لنډې شوي دي او نورې هم لنډېږي. دا ماسپښین وخت 12 منټه کم 3 منټه کم په 12 بجې باندې شروع شي او په جمی کې او په لنډو ورځو کې دا مسله ده چې د ماسپښین مونځ کې تلوار پکار ده په اول وخت کې کول پکار ده. نو دا دنیا کارونه مونږه همیشه کوو پورا مو نه کړو سات په سات یو کس روان دی وزي او کارونه د دنیا ټول نیمګړی پاتې کیږي. نو په دې ورځ باندې دا کوشش وکاري چې سړی خپل کار لږ غوندې د وخته بس کی او د جمعې مانځه ته په وخت باندې راشي. قرآن مجید کې الله پاک د جمعې د مانځه دومره اهمیت بیان کړی دی مسلمانانو ته حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. مسلمانانو ته الله حکم کوي چې کله د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه دپاره اذان وشي تاسو په منډه مانځه ته راځئ. وذروا البيع د دنیا کارونه اغستل خرڅول دا پرېږدئ دا د الله حکم دی. ها مخکې پسې فرمایلی چې کله تاسو مونځ وکړو د مانځه نه فارغ شوئ نو ځئ بیا خپل کارونه کوي. د دنیا کارونه تاسو باندې منع خو نه دي بند خو نه دي چې د مانځه نه فارغ شوئ منظم وکړو خپل ذکر تسبیحات موکړو نو بیا په دغه ځمکه کې الله وی خوار شي. څه مطلب یعنی د چا چې څه کار دی خپل کار له لاړ شي خو د جمعې د مانځه نه مخکې د اهتمام د مانځه وکړي. د دې وجې نه دا کوشش کوي आवाज چې څومره پورې رسی او څوک یې اوري نو دا وینا ټولو خلقو ته ده موجود خو چې څوک راغلي دا خو راغلي دي دغه خلقو ته وینا ده چې دا کوشش کوي چې د جمعې په ورځ باندې او خاص کر په جمعې کې وخت لګوي. موږ د خلقو د خاطره بیان وګت کو نو دسو خو نشو کولای چې وخت مکروه ته ورسو. خامخا به داسې وخت راشي چې ته دا کار کوم کار وکې مونځ د جمعې به دنه فوت شي نو څومره تاوان دی او که تا ته پته په کور د خړ سیلاب راغی دونه غټ تاوان دی او غم او فکر نشتا. دا کوشش دی چې د جمعې په ورځ باندې کارونه پرېږدئ. نیمګړي دا به دا پوره کېږي نه دا واسې مې یو ځل نیمګړي پاتې کېږي
اوڑی ورزی اگدینو زا آگی کی خوگد وقتی نو خلق پا خپل کارم خب پورا والی سرو کی آئندہ دا کوشش کوئی انشاءاللہ. محترمو ما مخی یو حدیث مبارک ویلیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چه وکسان دا قیامت پا ورځ باندې با دا عرش دا سوری دلان پاگا وکسانو کی دا پینزو کسو خبره او بیان مونږ کړو او دا غین علاوه نور کسان دوا کسان دوا ډلې داسي چې هغه بم د عرش د سوري د لاندې وي هغه کې شپږم نمبر کس دا هغه دی چې د په خیلاس صدقه وکي او د ګس لاس داغه نه خبر نشي چې د په دې خیلاس باندې څه شی ور د خیلاس صدقه او د ګس لاس نه خبرېدل د دې مطلب او معنا دا ده چې دا صدقه پټو کچاله 10 روپۍ ورکړي او کچاله بلس د دنیا څخه سیز ورکړي خو دومره پټه دومره خفیه طریقې سره نو دا کنایه ده د دې خبرې نه چې د خفیه او پټه ورکړي عام خلک ته خبر نشي بعضې ناپوهه خلک یو چاله به 50 روپۍ یا 60 روپۍ ورکړي نو د خلکو په مخ کې به ورته وایي دا د خدای په مال کې قبولې نو غریبم شرمنده شي هغه اغستون کې هم شرمنده شي غریب چې دا د خلکو په مخ کې داسې وکړو دې کې نقطه دغه هم ده علما فرمایي چې دې کې یو نقطه دغه هم ده چې دا کوم نه د وخت مناسب چې ګس لاس په خبر نشي دی پوشیدا او پټ ورکولو کې دا نقطه هم ده چې چاله ته دا صدقه ورکې چې دا هغه په اغستون څوک خبر نشي ممکن ده چې هغه د صدقې اغستلو باندې مرتضان ډېر کمزور ښکاره کی زمارونو د دنیا کې ډېر نیکان او صالحان خلک شته ګوري محتاج وي ضرورتمند وي خو چاته خپل ضرورت نه خي چاته د خپل ضرورت خبره نه کوي لا يسألون الناس الحافا چا پورین خلی نه چانه سوال نه کوي وی به ضرورت خو سوال د چانه نه کوي نو دې کې یو نقطه دا هم ده چې دا صدقت خفیا او پټه وکا نو د دې کې دا پټواله به یو د ریا نه ته بچ شي څوک به درته دا نسبت هم د ریا نه کوي او بل صورت بداشي چې هغه چاله صدقه ورکې نو هغه به هم د هغه حیا به په ځای باندې دا صدقه په څو قسمه باندې ده یو فرض صدقه ده یو واجب صدقه ده او یو نفل صدقه فرض صدقه دی زکات ته ویل کیږي کپ نقدو پیسو کی کپ سرو زرو کی کپ سپینو زرو کی کپ حیوانات وغیرہ کی داغي خپل خپل اندازه شریعت مقرر کړی ده
په هغه مال کې چې کم د پټی نه پیدا شي، د پټی نه کم مال پیدا شي، کم اوشي د پټی نه، نو هغه کې چې سیس شریعت مقرر کړي کم اندازه لکه شلم او لسمه حصہ په شریعت مقرر کړي، هغه شلم او لسمه حصہ دا فرض ده. دا په نقد مال کې کال تیرېدو نه پس سلویختمه حصہ ورکول دا فرض ده، او دا به لازمي، دا به خامخا یو سړی ورکوي، دا داسې نشي کېدی چې دا دې له سحیلې او سبانې ورنه وګوري. دویمه صدقه ده واجبي، واجب صدقه. واجب صدقه هغه د وړوکي اختر په ورځ یا ناغې نه مخکې صدقه فطر سرسایه چې کم دی نو ورکوي. صدقه فطر ورکول دي سرسایه. دغه واجب ده. د دې حکم هم د فرض په شانته دی، لکه څنګه چې فرض زکات او عشر نصف العشر دا ورکول لازم دي، نو دغه رنګي سرسایه ورکولم لازم دي. ابم خامخا ورکي. ها چې څوک د وس خاون نه نو هغه د پاره بیا دغه حکم نه دی. د وس د خاون د پاره دا حکم دی چې هغه به سرسایه ورکي، او یو د نفلی صدقه دریم نمبر دا عامه ده. د صدقې متعلق حدیث کې ډېر فضیلتونه راغلي. یو دا فضیلت راغلی الصدقه رد البلاء، صدقه کول مصیبتونه واپس کوي. مطلب دا چې الله جل شانه د طرف نه چې کوم مصائب او تکالیف راځي داغه د پاره طریقه دادا چې صدقه سره کوي. الله پاک د دې صدقې په برکت باندې هغه مصیبت او هغه تکلیف چې کم دی نو واپس کوي. مړه په خپل د وخت نه نه اور دی په سپیږي. کم مصائب او تکالیف چې مقرر راځي هغه الله پاک د دې صدقې په وجه باندې لړکې ختمي. او بل حدیث شریف کې راغلی ان الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه د الله غضب مړ کوي، غصه. او د صدقې په برکت باندې د انسان مرګ په خوشحالي وي، د خراب او د سختۍ د مرګ نه الله پاک د صدقې په برکت باندې انسان بچي. او د ټولو لوی فضیلت دا دی چې الله جل شانه دې سړی ته د عرش د سوري لاندې دی. او صدقه وای ستنه نفل صدقه څه شی دی؟ سونه صدقه به ورکې. لکه مسله دا ده چې سړی د یو تکلیف راغی، مثلا بیمار شو، کور کې بیماری راغله، نو دا مسله ده چې دې صدقه وکي، دې 2 رکعاته صلات حاجت وکي، دې د طبيب او ډاکټر نه علاج وکي. خو اول دې صدقه وکي، اول دې صدقه وکي. د دې صدقې په برکت به الله دغه تکلیف دې نه لري. خو صدقه څومره؟ کم از کم دومره صدقه چې یو سړی خو په موړ شي،
یو سړی پې موړ شي کم از کم 50 روپو یا 2 روپو ته صدقه نه ویلی کېږي. د غریب سړي دپاره 1 روپۍ هم صدقه ده. خو عام طبقې والا خلک، متوسطې طبقې والا خلک، هغه په 15 روپۍ او په 10 روپۍ باندې په دې صدقه باندې نه خلاصېږي. یو عالم فرمایل وی صدقه داسې وکړئ چې تا خوب کې خوږ، تا خوب کې دا مطلب چې ته ووایې چې ګوره ما خو دا 1500 روپۍ ورکړې. مونږ خو صدقه به زر دې ته وایو چې په بازار کې سوالګری دی وغله اتانیز ورکړو دا صدقه مې وکړه. دا صدقه نه، داسې انې باندې صدقه په خپل چم گاون کې وګوره، محتاج او غریب سړی، دیندار او ښه سړی، او هغه کم از کم دومره څه ورکړه چې ته بیماری، ته بل تکلیف دی درته، کور کې دی بیماری ده، چا پې کم از کم د یو وخت ډوډۍ خو وخوړی شي، کم از کم 100 روپۍ ورله ورکړه، کم از کم، او زیات پې چې د څومره وس کېږي نو هغه صدقه ورکړه. بیا ته ګوره د دې صدقې برکات او د دې فواید. زه دا خبره بار بار کوم او ډیره ډیره کوم چې موږ د زندګۍ ټول کارونه کوو خو د سنتو خلاف، ټول کارونه د زندګۍ کوو خو د سنتو اتباع پکې نشته، نو کارونو کې مبارکت هم نشته. مونږ ته چې کوم تکلیف راشي نو اول مثلا بیماری راته نو اول د مخې سره ډاکټر له منډه کوي. بیا چې په ډاکټر باندې کار ونشي نو بیا په مولا صاحب پسې راشي نو دم تعویض پې کوو. چې په دغه کار ونشي نو بیا وروستو په اخره کې صدقه کوو. نو کار کوو خو الټا، او اخره کې مغه صدقه صحیح خو د نه خلاصېدو چې ځکه کېدی شي د ړانده د لاس درګی دی که دا پې ور برابر شي. طریقې دغه دا ترتیب یې دا دی چې اول صدقه وکړه، بیا صلات حاجت وکړه، روحاني علاج هم وکړه، دم وکړه، درود وکړه، الحمد قل هو وایا، په خپله پې ځان دم کړه، الحمد سورت اخلاص ارچاله ورزي بس وای او ځان په دموا دا دم دے دامو کا علاج موکا علاج نه بالکل انکار نه کې ځکه علاج کول سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده دوايان خودلی دي. په دې بوټو کې یو بوټه داغه دانه د تور غوندي حبۃ السودا ورته وي، اردو فارسی کې ورته کلونجی وي. رسول الله مبارک فرمایي الحبۃ السودا دواء لكل داء الا الصام. دا کلونجی دا تور دانه دا د هر مرض علاج دی بغیر د مرګ، بغیر د مرګ نه د هر مرض علاج دی. شاد قرآن شریف کی اللہ فرمائلی دی کہ شفا دا مطلب ہے دا اللہ خودل چې دا دارو دی استعمال وے. پیغمبر علیہ السلام دا خودل چې دا دوائی دا. دیر سیزون نبی علیہ السلام دی مقصد دا پارا استعمال کری دی چې دی خلقو ته پته ولګي چې د دې استعمال به تور علاج کوي. لکه مرچ شو، ادرک شو، بیگانه زړی وبشوي چې پټي او محفوظي پرتی لوخي پټي وب پرتی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړی وب یو باغ تراغه اصحابي ورته وبر اغستی وبیا ورکولی. نبی علیہ السلام وی دی
منګي کې تا سره زړی وبشتا او یاو محفوظ او سر په پروتاو دغه نه راک بیگانی وبې اوس کې موږ تازه وب زړو وبو کې بلا فائدې دي زما مقصد د دې هغه فواید دی وخت ذکر کول نه چې د ار یو بیل بیان بکوم اکیږي نه خو لکه داسې زونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به طور علاج استعمال کړي امت ته دا تعلیم ورکړي چې دا علاج په تور باندې استعمال وي نو که چرته زمونږ دا زندگی د سنت مطابق شو خوراک سکا کم د سنت مطابق شو او هغه سيزونه چې کوم احادیثو کې د علاج د پاره راغلي دي مونږ هغه صحیح هغه طریقه باندې استعمالولو کوشش وکړو نو د ډېرو زیاتو امراض او بیمارونو به الله حفاظت راکړي ډېرو امراضونو به الله حفاظت نصیب نو پاږي کې یو دغه صدقه هم ده وم کس په دې حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې د عرش د سوري د لاندې به وي هغه کس دی چې د شپې الله ته عبادت وکړي پاسې تخلیه کې تنهایی کې ځان لا صرف دے دے اللہ دے اللہ عبادت وکړو الله ته ولاړ دے الله ته په سجده دے ناس ته د الله نه دعا غواړي او د سترګو نه اوښ کې لاړې د سترګو نه اوښ کې لاړې نو دا سړی به د قیامت په ورځ د عرش د سوري د لاندې دو قسم ساس کی اللہ تا ډیر زیات محبوب دی یو د شهید د وینې ساس کې چې دا د شهید د بدن نه را جدا شي ولا پزمکه نه لګیدلې الله دې شهید ته په جنت کې خپل مقام خو یو دی د مغفرت وکړي د بخنه وکړي او یو د هغه اوخ کې ساس کې هغه قطره د اوخ کې چې د الله د یری نه د انسان د سترګې نه ووي نو د جهنم اور مړ کړي د جهنم اور مړ کړي د جهنم اور د دنیا په سمندرونو باندې نه مړ کیږي خود یو عبادت کوون کی د الله په در کې د جړیدون کې یو ساس کا یو قطره د اوخ کې دا د جهنم اور مړ کړي دغه وخت داسې دی چې ته پکې الله ته صرف ته یو ستا رب دی بل څوک نشته او ته الله ته ناس کې والله نه غواړي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې مونږ وکړئ د شپې مونږ وکړئ نو الله ته وجاړئ الله ته وجاړئ او کچرته جړه نه درځي نو بیا د جړه شکل جوړ کړئ د جړه انداز جوړ کړئ د سي خلکو تخکارا کړه چې زه جاړم او جړه الله تا بای سړی سخت دلی جړه نه ورځي خدا ډیر سخت دلا خلق مونږ لیدلی دي چې په دې حرم شریف کې په کعبه مبارک نظر ولګي نو بیا بزان نه خبر نه الله دې مونږ او تاسو ته بار بار دغه سعادتونه نصیب کړي د کعبه مبارک او د مدینه منوره دیدار دا دې الله مونږ ته نصیب کړي یقین ساتي ال تسړې وي او کعبه مبارک ته ګوري نو جړه ورزي مسجد نبوی کې ناس ته او د رسول الله مبارک پر روضه مبارک نظر لګي
نو جړه ورځي. بے اختیار ځان نه خبرم نه دی، دیتم نه ګوري چې ما ته به څوک ګوري، نه دا هوش دلته د انسان، دا سوچ او فکر دلته چې زه جاړم نو دا خلک به راته ګوري، هلته نه وي. ځکه هر سړی هلته خپلو خولو کې ډوبي، هر سړی د هغه سترګې لمدې وي او په جړه جړه د الله نه غواړي. نو الله فرمایل رسول الله مبارک چې تاسو وجاړئ الله پاک ته، سوال د الله نه کوئ، غواړئ د الله پاک نه، نو په جړه وغواړئ. دا جړه الله ته ډېره محبوبه ده. جړه الله ته دومره محبوبه ده چې د دې په برکت د انسان گناهونه الله ختمي، مجبوري الله ختمي، مصیبتونه او تکلیفونه الله ختمي، او الله د خپل رحمت دریاب پر راشي. او واقعا مخکې ما غالبا ویلې و چرته چې یو بزرگ لنګر چلو، لنګر ویم د نیکانو بزرگانو خلقو، لنګر چلو، ملمانه به راتلو چې اوبه به کولی، ډوډۍ به کوله، د خلکو قرضونه پې واوړېدل، دی بیمار شو، خلکو یې مړ کېږي. نو چې د چا پې قرض ونه او تراله کېناستل او د څادر واغوستو سملاست، خلک ورته ناست دي، هغې د حیا نه غږ نه کوي، بابا ته څنګه ووایو؟ او بابا ځان له څادر اغوستی دی، ملاس دی، په دې کې څه اواز وشو؟ وی څه اواز دی؟ وی صاحب دا خو یو ماشوم دی او الوا خرڅوي. ماشوم وی را دننه کې چې راوست، وی دا ټول الوا وتله، څومره ده؟ دومره ده، د دونه پیسو ده. خپلو خادمانو ته وی دا په دې مېلمنو تقسیم کړه، الوای په مېلمنو تقسیم کړه، خلکو وخوړه او د بیا څادر واغوسته. یک نشو دو شو، دغه چې کم قرضداري خو دا ماشوم په کم قرضداري، د پیسې په بابا ورواوړي دی او بابا بیا څادر واغوست. ا ماشوم یو سات فریاد وکړ، زما پیسې زما پیسې. بابا ډو غږ نه وایا، د ماشوم سره اخیری هتیار جړای، د وړو کی سره هغه چې کم ټوپک استعمالوي نو ډېر زبردست ټوپک دی، جړه. بس په جړه شو، چې په جړه شو دی لا جاړیو، په دې کې چا دروازه وډبوله. بابا نوکر ته ورشه، خادم ته ورغی، یو مجمع راوړه، مجمع د پاسه به رومال خور دی، هغې کې یو طرف ته ډېرې پیسې دي، بل طرف ته پکې لږې پیسې دي، یو ګوټ. هغه لږې پیسې د دغې ماشوم دي، هغه ماشوم له ورکړې، ماشوم خود لاړ، سلګۍ ختمې شوې، جړه یې ختمه شوه. هغه نورې پیسې بابا مخې ته کېښودې، هلکه ستا څومره دي؟ دومره واله. ستا څومره دي؟ دومره دا واله. ټولو قرضدارو له چې څومره وو هغې له پیسې ورکړې، بابا بیا څادر واغوست. هغې ورته ووایي چې بابا اوس خو راته خبره وکړه که نه، دا واقعیت څه دي، حقیقت څه دی، دا څه وشو، اوسه پورې پیسې نه وي، دا رالې د کوم ځای نه؟ نو هغه ورته ووایي بیا اصل خبره دا وه چې په تاسو کې هم د جړه والا نه وه او په مالم جړه نه راتله، محتاج زه هم تاسو هم وایي، ضرورتمند زه هم تاسو هم وایي، خو موږ له جړه نه راتله. ماشوم سره چې دا کم چل ما وکړ چې دا الوا مې ترې واخیسته، نو دی ما جړه و، چې دی وجاړي نو د الله د رحم دریاب به موج کې راشي.
مولانا رومی رحمت الله علیه لیکلی دي ویتا نگریت کود کی حلوا فروش بحر بخشایش نمی آمد بجوش سو پوری چې دی حلوا فروش معصوم الله ته جړلی نو د خدای د رحم دریاب په موج کې نه راته خو چې وی جړل نو د الله د رحم دریاب په موج کې راوستي جړه کې د لوی کمال دی جړه کې لوی کمال دی الله ته جړل نو دغه کس چې داغه د سترګې نه اوخکا د الله د رضا د پاره او د الله د یری نه وته دا سړی به د عرش د سوري لاندې دا وکسان د حدیث شریف کې راغلي دي چې دا به د عرش د سوري د لاندې زمارونو د خپل طاقت مناسب صدقه کوي هفتوار صدقه کوي روزانه صدقه کوي میاش کې صدقه کوي نقد پیسې خوراک ډوډۍ د خپل وس او د خپل طاقت مناسب او دارنګي د الله نه چې غواړي نو جاړي پښمنی الله ته پاسي او د الله نه سوال کوي د الله نه غواړي په جړات غواړي ان شاء الله الله حاجات پوره کوي د خپل شان مناسب ته دنیا دی اسمان تراشی د شپې په آخر کې او اعلان کوي معنا سو غختون کې اشتا سو بخنه غختون کې اشتا سو رزق غختون کې اشتا ولا ورکم نو کوشش د دې خبرې پکار دی چې مونږه د الله نه غواړو هم او الله ته زاریم کو او په جړه د الله نه غواړو الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه